بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی دا ظلم با د قیامت په ورځ باندې یو تکه توره تیاره وي. نو دا انسان چې کله هم په یو بل انسان باندې ظلم وکي او زیاتی وکي نو الله رب العزت په دغه ظلم د قیامت په ورځ یو تکه تورې تیارې په شکل کې د انسان ته راوړي او دا به دا توره تیاره به د انسان د پاسه پرته وي. دا به بالکل په تورو تیارو کې وي. دا اوس هر سړی دا حدیث هر یو مسلمان بنده ته معلوم دی او پوهه دی په دې خبره باندې، خو لیکن دا د آخري زماني داسې یوه علامه هم ده چې هر انسان ته به د علم ډیر زیات وي خو عمل به ډیر زیات کم وي. اوس دا حدیث ماشاءالله هر چاته معلوم دی خو لیکن عمل نه کوي. ظلم څه ته ویل کېږي؟ ظلم دې ته ویل کېږي چې ستا کم حق دی، کم الله تا ته د کم حق هغه حق درکړی دی، ته د هغه نه ماسوا د نور مطالبه کې یا د نور خبرو پورې نښلي، نو الله رب العزت وایي چې دا ظلم او زیاتی دی. که چېرې ته یو کمزوری انسان، ستا نه لاندې طبقې والا انسان ستا سره په معمولي خبره باندې راشي نو ته به هغه باندې ظلم او جبر او زیاتی کې دغه ته ظلم ویل کېږي. نو په خپل چاپیرچل کې په خپلو یتیمانانو سره چې کم ستاسو غریبانان خلک وي د هغو سره د دې سره په نرمه لهجه باندې خبرې کول، د دې سره نرم او ښه سلوک ښه اخلاق کول، په خپل کاروبار کې د خپلو مزدور سره په نرمه لهجه باندې خبره کول، دې ته چې کومه د حق ویلی کېږي. ورنه که ته په هغه باندې ظلم او زیاتی کې او جبر کې د هغه بې عزتي بې احترامي کې وګوره دا ظلم دی. الله رب العزت به د قیامت پر ورځ ستانه تپوس کوي.